السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى في مقام آخر: فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل جماع عزت من مسلمانان ورنو، قرآن کریم کے اللہ جل شانہ فرمائی سورہ تحریم شپږم نمبر آیت ہے: یا ایها الذین آمنوا، اے مومنانو، قوا انفسکم واهلیکم نارا، تاسو خپل ځانونه او خپل ټبر اهل و عیال د اور نه بچ کئ. وقودها الناس والحجاره، چې د هغې خشاک هغه خلق دي او کاڼي دي. علیها ملائکة غلاظ شداد، په دې اور باندې الله جل شانه مسلط کړي دي، ډیوټي پې لګولې ده د داسې فرښتو چې ملائکه فرښتې دي، غلاظ سخت طبیعت دي، شداد قوت والا و مضبوط دي. لا یعصون الله ما امرهم، دا الله جل جلاله نافرمانی نه کوي. خدای چې څه حکم کړی دی هغه امر ورته کوي. ويفعلون ما يؤمرون، نافرمانی نه کوي او چې څه امر الله جل شانه دی ته کوي هغه کوي. دې آیت کریمه کې الله جل جلاله هر یو کس ته براه راست او بیا د هغه په واسطې سره د هغه اهل و عیال ته، چې په اهل و عیال کې د هغه ښځه، د هغه بچي، د هغه بچی او د هغه د کور نور داسې افراد چې د ده مشري په هغې باندې ده. مثلا دته داسې یتیمانان پاتې چې د هغې خصمانه او تربیت دی کوي، نه ده په اوږو پرېوتی دی. یا مخکې غلامان او وینځې وې، د سره په کور کې د غلامان او وینځې وي. او یا نن سبا حضرات علما وي چې د چا په کور کې خدمتګار وي، زنانه نارینه، هلکان یا پوخ عمر سړی دی نوکر یې ساتلی دی یا زنانه دي، د دې ټولو تربیت او د دې اصلاح او دې ته دین خول، دې د اور نه بچ کول د ستا ذمه داري ده. قو انفسکم و اهلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ. دلتا دا اور نه مراد جهنم دی، ځکه مخکې الله جل شانه دا غي صفت بیان کړی دی. وقودها الناس،
چې د هغې خشاک خلق دی. انسان جوړ دی د غوښې نه، د سرمنې نه، د اډوکو نه. دا حیوان دی، د ساشې دی، جاندار دی. الله جل شانه په ټولو مخلوقاتو کې اشرف پیدا کړی دی. او د اور خاصیت دا دی چې په هغې کې داسې شی چې هغه د غوښې پوست او د اډوکو نه جوړ وي، هغه واچوې نو هغې سره اور مري. او وقود په عربۍ ژبه کې هغه څیز ته ویلی کېږي ما یتوقد بها النار، چې په هغې سره اور بلیږي، د اور لمبې زیاتېږي، هغې ته وقود وایي. لکه په تنور کې زنانه چې روټۍ پخوي نو په هغې کې داسې لرګي او داسې خشاک واچوي چې هغه بلکل اوچ وي، هغه اور په اسانه اخلي، هغې ته وقود وایي. هغې سره د اور لمبې ډېرې اوچتې شي، اور تیز شي. پنغري کې اور بلې، په انګیټۍ کې اور بلې، نو داسې شی به اچوي چې هغې سره اور تیزېږي، چې غوښه پکې کېږي نو هغې سره اور مري. لیکن د جهنم د اور تاو او حرارت او د هغې خپل خاصیت دا دی چې هغه دې څیزونو سره زیاتېږي. ځکه الله جل شانه فرمایي وقودها الناس، چې د هغې خشاک خلق دی. کوم خلق به دې ته پروزي؟ جهنمیان، الله مو دې وساتي. او کافر مشرک هغه مسلمان هم کیدی شي، لیکن چې کله د هغه معصیات د هغه په نیکیو باندې زیات وي، او که چېرې ایمان یې و ګناهونه ډېر دي، ایمان یې محفوظ کړی دی، نو د ګناه په مقدار د عذاب او د سوځېدو نه پس به بیا راوځي، ځکه چې په جهنم کې مرګ نشته. لیکن کافر او مشرک به پکې همیشه پروت وي. یا داسې یو کس چې هغه په اسلامي معاشره کې پاتې کېږي، کوم مالت کې، کوم کلی کې، په کوم کوڅه کې، په کوم ښار کې چې دی پاتې کېږي، نو هغه ټول مسلمانان دي، او دیم په خپل خیال کې او د خلکو په ګمان کې مسلمان دی، لیکن د ده په زړه کې داسې عقاید دي، داسې اعتقاد لري چې هغه د الله جل شانه په باره کې بدګمانه دی. د قرآن کریم د ټول کتاب یا د یو آیت یا د یو سورت په باره کې بدګمانه دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دې په زړه کې یو خطا نسبت کوي، د دې سړي ایمان محفوظ نه دی اگر که دی خلکو سره ځي راځي. لیکن د ده پته الله جل شانه ته یو که چرته اظهار وکړو او بیا پته ولګېده او اهل علم ته پته ولګېږي چې دا سړی دا وایي، نو هغوی په بیا به ظاهري حکم ولګوي چې دا سړی د ایمان د دایرې نه ووتو. او دا د دغه خلکو احسان دی چې دا وینا وکړي. په دې کې دوه فیدې دي. بعض خلق په دې به دا بد ګڼي، مولویوں کے پاس اور ہے کیا، وہ تو کفر کے فتوے ہی لوگوں پر لگا دیتے. هغه خو دغه کسب دی، دغه کار دی. حالانکه په دې وینا کې یو دې سړي سره خیر دی، یو د ده ګاونډیانو سره خیر دی. د سره خیر دا دی چې کله ده ته پته ولګي چې زما عقیده خو دا وه، زه خو نه وم خبر، او دا عقیده خو د کفر او شرک ته، نو ده که څرګنده کړې نی دا خبره، نو دی به توبه وباسي. او که چېرې څرګنده وه هغې پې د کفر فتوا ولګوله چې دا سړی دی متعین، نو دی که فوراً رجوع کړي. هسې خو دا ده چې په اسلامي حکومت کې مرتد سړی د چا لاس ته ورلو نو هغه واجب القتل دی. لیکن که ده ته خدای موقع ورکړه، مثلا حکومت داسې دی چې فوري باندې اکشن نه اخلي، او دی الله جل شانه ته په ژړا او فریاد شو، توبه یې وویسته، نو الله جل شانه بیا معاف کړي. هغه ډېر مهربانه دی. او خلک د ده نه داسې بد شو چې خلکو به ده سره لین دین کولو، لور خور به یې ورکوله، رشته به یې ورسره کوله. حالانکه د مسلمانې جینۍ نکاح رشته د یو کافر ملحد زندیق سره نه کېږي. هغه ښکاره کافري و که پټ کافري، هغه سره نه کېږي. یو سړي عقیده داسې ده چې هغه د کفر ده، یو سړی وینا په خوله داسې کوي چې هغه د کفر کوي، او یو کس چې کوم دی نو هغه
کارونه داسې کوي چې هغه د کفر دي. مثلا علماو لیکلي دي چې یو سړی وایي ما ته قرآن راړی، قرآن پاک یې ورته راړو او د غصې او د قهر نه هغه قرآن په باره کې داسې بدګمان و چې هغه یې واغشتو ورسره خوا کې ډیرانو د سوټو په هغې قرآن وغورځولو، والعیاذ بالله. دا کافر شو. د ده په زړه کې که دی وایي چې زما خو د کفر او شرک عقیده نه وه، په خوله باندې الفاظ نور وړي، لیکن د ده د عمل دا دلیل دی، تعبیر دی د ده د زړه د اعتقاد نه. په زړه کې دی د قرآن کریم په باره کې دغسې دی، ځکه د په لاسو خپو باندې د عمل وکړه. که چېرې داسې نه وي نو بیا به یې داسې نه کوي. نو دا په ظاهري عمل دی او دا سړی په اسلامي معاشره کې پاتې کېږي، لیکن ایمان پاتې نه شو. قرآن کریم ته یې کنځل وکړه، والعیاذ بالله. الله جل جلاله په باره کې سی والعیاذ بالله. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې وینه دا هم د کافرانو په فهرست کې دی، اگر که د اسلامي معاشره کې پاتې کېږي. په هغې باندې یو خاص ټاپه نه لګېدلي مهر چې دا مسلمان دی دا کافر دی. دا به لګي، لیکن دا به قرب قیامت کې لګي چې کله نور د مشرق په ځای د نورخاته په ځای د قبلې اړخ نه راوخېږي، هغه وخت کې به دا ټاپه لګي. بیا به کافر بیل او مسلمان بیل. او دا ځکه هغه وخت کې لګي چې زمونږ رب دومره مهربانه دی، که یو سړی دی وخت کې کافر وي هغه وایي زه مسلمانېږم، نو هغه ته موقع شته. او چې کله هغه نښه څرګنده شي نو پس د هغې نه که یو سړی وایي زه مسلمانېږم، نو هغه ته موقع نشته، بس ختمه شوي. دې نه پس د ایمان راړو، د توبې ایستو، د نیک عمل کولو اعتبار نشته. به هر حال دا داسې اور دی چې د هغې خشاک دغه خلق دی. او والحجاره کاڼي دي. د کاڼي کوم دي؟ نو یو هغه کاڼي دي چې چا بوتان جوړ کړي دي، بوتان یې جوړ کړي او مثلا دغه بوتان به ورته اچولی کېږي او کاڼي چې په اور کې واچوي یو مقدار سره، نو هغې سره اور مړ شي، لیکن دې کاڼو سره به د هغې اور لمبې نورې زیاتې شي. دا به هغه بوتان وي چې کوم مشرکینو د هغې عبادت کولو. هغه کاڼي اور کې اچول هغې ته خو څه پته نه لګېږي، لیکن دا د دې کافر او د مشرک په عذاب کې د زیاتۍ دپاره به داسې کېږي، ځکه چې دا د ده معبودو په دنیا کې 10 کاله 20 کاله 50 کاله د ده عبادت کړی، د ده په باره کې مختلف حسن ظن ساتلو، روټۍ او رزق ماته دی را کوي او د دنیا ضرورتونه زما دی پوره کوي، او چې کله هلته د ده هغه خسران ولیدو، ذلت ولیدو، تذلیل ولیدو، نو د ده عذاب کې به نوره سختی پیدا شي. دویم حضرات مفسرین وایي چې دا دې سره سره بیل کاڼیم دي چې الله جل شانه هغه د اور دپاره پیدا کړي دي. اوس هم نوي نوي څیزونه راووتل په دې هیټرو کې، بعضې هیټرې داسې راووتې، تاسو به خیال کړئ چې هغې کې د انګار په شکل کې مصنوعي شی جوړ کړی دی، هغه د اوسپنې دی یا کاڼی دی، هغه بلیږي. اوس خو نمونې ټولې څرګندې شوې چې پخوا چا نه پېژندي. نو په جهنم کې د هغې خپل کاڼي دي چې هغه کبریت لکه ګوګړ دي، ګوګړ په دې ځمکه کې یو معدن دی، هغې ته ګوګړ وایي، ګندک، سلفر. دا د دې شکل کې هغه کاڼي دي، د هغې سره به اور تیزېږي. یو دویم د هغې بدبویي داسې ده لکه ستا سره ستا د کور په خوا کې درنګه پرته وي او څښا ډډوزې د هغې نه خېږي چې هر یو سړی نارینه زنانه په پوزه باندې کپړه ایښي، د هغه بوی برداشت کولی نه شي، د هغې نه به زیات ګنده بوی وي، د هغې جهنم کې به دا پروت وي. الله جل شانه دې مونږ وساتي. الله جل شانه دا خبرې مونږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په واسطه په خپل کلام کې دا خبر را کړی دی چې اوس یې نه درته ویم ځان وساتئ. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا، خپل ځان او خپل اهل و عیال تاسو بچ کئ د اور نه، وقودها الناس والحجاره، چې د هغې خشاک اور دی او کاڼي دي، خلق دي او کاڼي دي. علیها ملائکة غلاظ، په هغې باندې چې کومې فرښتې مسلط دي د دې مختلف تعداد راځي، په لکونو تعداد هم شته او کم هم شته دی. بعضې حضرات وایي چې غټې فرښتې مشرانې هغې تعداد به کم وي، لکه قرآن کریم کې راځي علیها 19
اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں. چې کله د 19 د عدد مشرکین واوریدو نو کافرو خندا شروع یو په مکه کې یو پهلوانو هغه ووی چې دا 19 فرښتې دي دا 13 خو به زه قابو کم، 9 په یو لاس کې 9 په بل لاس کې پهلوانو ځان ته ډېر غاویر او د یو سره تاسو پوه شئ خندا یې کوله. قرآن کریم کې د هغې په باره کې الله جل شانه وحي نازله کړه چې هغه ځای ته لاړ شي دی ته به پته ولګي چې دا څنګه فرښتې دي. د هغې د دوه اوږو ترمنځ مسافت څومره دی او د هغې شکل او هیئت دومره محیب دی، داسې رو په سړي باندې اچوي چې دا شونډې نشته دی، دا غاښونه بهر راوځي. چې کله انسان هغه فرښتې ته وګوري دغه وخت کې هغه دپاره د هغې کتو کې هلاکت دی بس. او دا انسان به غورځئ څنګه یوخذ بالنواسی والاقدام، دغه جهنمی به د سر د ویښتونه نیسي په یو لاس کې، په بل لاس به د خپو نه نیسي او پړ مخې به جهنم ته غورځي. علیها ملائکة غلاظ، فرښتې د الله جل شانه یو مخلوق دی د مختلفو کارونو لپاره پیدا کړي. د دې هیئت او شکلونه خدای ته پته ده چې څنګه څنګه دي. بعضې هیئت لکه د جهنم د فرښتو د محیب هیئت الله جل شانه رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې ذکر دی. او بیا دا فرښتې غلاظ دا سخت زړه واري دي، د دې په زړه کې یو بسر رحم او مهرباني الله نه ده اچولی، دا د خدای خوښه ده، د مخلوق پیدا کړی دی. او دا ځکه چې اسینی په جهنمیانو باندې دغه وخت کې رحم راشي. د فرښتو مثال الله سي لکه کائنات کې چې د ماشین پرزې استعمالیږي، باس کومې پرزې ته چې په ماشین کې کوم کار حواله شوی دی د هغې کار هغه کار کول دي، د هغې ذمهداري دغه ده. د فرښتو ذمهداري د هر چا خپله خپله ده. فصل زرغونول او وریځې راوستل، باران ورېدلو سره څاڅکو سره راتلل، تیغونه د ځمکې نه رایستل، د الله جل شانو یو نظام دی. او الله پاک په دې کې دې مخلوق ته محتاج نه دی، لیکن دا د هغه حکمت دی. ځکه اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. نو دا فرښتې غلاظ دی په دې حکم باندې خوشحالیږي چې څنګه د الله حکم وشي چې دا کس جهنم ته وغورځو نو د دی سرور او خوشحالي نور زیاته شي، ځکه چې پیدا دی دپاره دي. لکه څنګه چې انسان په دنیا کې په ښه خوراک او په ښه څښاک باندې خوشحال شي، یاره ډېر خوند یې وکړو، نو دا فرښتې همدغه جهنم ته د خلکو په اچولو باندې خوشحالي، دا د هغې په طبیعت کې دی دا شي. علیها ملائکة غلاظ، سختې فرښتې، طبیعت یې سخت دی. شداد، مضبوطې دي. لا یعصون الله ما امرهم، او په دې کې به درنګ نه لګي، ځکه چې هغه د الله جل شانه نافرماني نه کوي، چې څنګه حکم وشي هغه سی به هغه کوي. ویفعلون ما یؤمرون، او دی هغه کار کوي چې کوم دی ته امر کوي. زما عزتمندو دې آیت کریمه نه معلومه شو چې په انسان باندې د خپل تربیت نه علاوه د اولاد تربیت، د اهل و عیال تربیت دا فرض دی. د هغې د تعلیم، د هغې د دین، د هغې د عقیدې، د هغې د عمل کردار، د هغې د اخلاق و فکر کول او د هغې تپوس کول دا د انسان فرض دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، په تاسو کې هر یو کس راعي دی، نگران دی، نگهبان دی، محافظ دی. و کلکم مسئول عن رعیته، او هر یو کس نه به د هغه د رعیت په باره کې تپوس کیږي. تا د دې خپل رعیت ستا دا کنډک چې او ستا رمه چې وه، ستا رعایا، بادشاه د ملک د هغه ټول قوم دا رعیت دی، د بادشاه نه به تپوس کیږي. دا وزیر، دا صدر د دې خبرې دپاره نه چې دی بوته وکړي د قوم نه، او دی د دې دپاره نه چې د دنیا انتظام وکړه او د الله جل شانو د آخرت هیڅ پروا مه کړو، دا به تپوس کیږي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مدینه منوره کې دی، وایي چې د دجلې او د فرات په غاړه باندې او بیزا هغه مري د خوراک څښاک د تندې او لوږې د وجې نه ما نه به الله جل شانو په ورځ د قیامت تپوس کوي. په یو جنګ کې وینځې او غلامان راغلي وو، یو زنانه چې کوم دی نو هغه هغې سره ماشوم و،
هغه ماشوم جړل نه مسافر راغلی و مدینه منورې ته قافله راغلی و د شپې گشت کولو نو یو زنانه سره ماشوم دی ماشوم جاړي نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه قافله خوا کې تیرېدو چا نه پیژندو چې د امیر المؤمنین دی وی دا ماشوم د چا دی دا ماشوم چپ کوي ماشوم باندې تیر شو چې بل ځای ته تلو هغه ځای ته لاړو بیا واپس راتلو بیا یې ژړل بیا ورته وویل چې تاسو دا ماشوم چپ نه کوولې وی مور کوم یو د ویده مور ده مور نه تپوس وکړو چې ته دا ماشوم ولې نه چپ کوې وی صاحب امیر المؤمنین حکم جاری کړی دی چې کوم ماشوم د پیو نه خلاص شي نو هغه ته به وظیفه جاری کوو وظیفه جاری کوو کوم ماشوم چې د پیو نه خلاص شي نو مونږ د پیو نه خلاص کړی دی وی دی خو لا د خو د پیو زمانه پاتې ده دا خو لا وړوکی دی ځکه چې د ماشوم حق 2 کالو پورې پیس کړي د ده خو لا عمر کم دی وی چې مونږ د دې خاطره دی د پیو نه خلاص کړی امیر المؤمنین خو د دې ځای نه روان شو ځان ورته نه ښایي چې زه امیر المؤمنین لاړو دا خلکو چې د قوم بادشاہی کوله بل طرف ته د الله جل شانو ته به ولاړو په خپله خاص کوټګۍ کې ودرېدو په مز باندې او د مز نه مخکې دا ږیره یې داسې په دې موټي کې ونیوله او ږیره خوځوي او جاړي او سترګو نه اوښکې بهیږي په مخ باندې رودونه د اوښکو روان دي او وایي چې ای د خطاب زویه خپل ځان ته وایي یا ابن الخطاب ای د خطاب زویه تا نه چې الله جل شانه د دې وړوکي باره کې تپوس وکړي ته به الله ته څه جواب ورکړي ځکه چې دا ستا د غلط قانون د وجې نه داسې کړي دي خلکو ستا د قانون د وجې نه چې پیو نه خلاص شي وظیفه به ورکوم اوس دا زنانه بچي ته خپل حق نه ورکوي چې پیسې میلاو شي بیا چې شپه تېره شوه ټوله شپه یې ژړل الله ته یې ما معاف کړه بیا چې شپه تېره شوه نو په سهار ته دا قانون جاری کړو چې کوم ماشوم پیدا شي پیدا کېدو سره به وظیفه جاری کېږي او ماشوم د پیو نه مخ خلاصوي هغه ته خپل پی ورکوي د هغه وظیفه به د بچپن نه جاری کېږي نن سبا دغه شی د امیر المؤمنین د عمل بعضې کافرو ملکونو خپل کړی دی چې هلته ماشوم پیدا شي د کافرو ملکونو ماشوم پیدا شي نو ماشوم ته وظیفه ورکولی کېږي د دې وجې نه که هغه ښځی که هغه سړی د هغوی حکومتونه په شلګونو کلونو چلیږي اوږدي ځکه چې په هغې کې رعایت خیر دی هغه کافر دی لیکن خلکو ته خیر رسوي دلته خو نه دین دی او نه دنیا ده د دنیا چې کوم حق د رعایا کېږي هغه خو یې لاسه کوي چې د هغوی خپل مال هغه د هغوی نه شوکوي په څه طریقه باندې چې دا ترې واخلو دا ورسره پاتې نه شي او رعایا په قوم کې داسې افراد دي چې هغه د حکومت نه زیات بدتر دي که د هغوی وسو شو نو کېدی شي هغه د حکومت نه زیات مخکې شي الله جل شانه دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي بهرحال عرض مې دا کولو چې د اولاد تربیت د هغوی تعلیم د هغوی خصمانه هغه په مور او پلار باندې واجب ده د خپلې ښځې د دین خیال ساتل په خاوند باندې واجب دي دغسې د لور د دیندارۍ خیال ساتل په پلار باندې واجب دي خور رور ته پاتې شوه او دا زنانه ده دا مستورات دي دا عورت دی دا په پرده کې وي د دې تربیت او د دین خیال ساتل په رور باندې واجب دي چې هغه انتظام وکړي قو انفسکم و اهلیکم نارا قو انفسکم و اهلیکم نارا بخاری شریف کی حدیث تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں 3 کسان دا دي چې هغوی ته د عمل ډبل اجر دی 2 یعنی چې ته مسکې تا ته یو اجر دی هغه ته د عمل ډبل اجر دی 2 دي په هغې 3 کسانو کې یو کس هغه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د هغه سره وینځه وه او د هغې وینځې ښه تربیت وکړو هغې ته تعلیم ښه ورکړو هغې ته اخلاق ښه وښول بیا یې د هغې نه پس هغه ازاده کړو د هغې سره نکاح وکړو او ولې د هغې تعلیم د هغې اخلاق لورې نه ده وینځه ده وینځه چې څنګه غلام و داسې به وینځه وه زنانه ده دپاره الله جل شانه
دو اجرونه ورکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي، بخاری شریف کې حدیث دی، او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله ستاسو بچي مروا صبيانكم اذا كانوا ابناء 7 سنين واضربوهم عليها اذا كانوا ابناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه ابو داود. ابو داود شریف کې حدیث ته چې کله ستاسو بچي د 9 کالو شي نو هغې ته وایي چې بچی مسکو، د 9 کالو شي مثبته خیا. دلته کې چې د 3 کالو شي نو داخله د مخکې نه په انګلیش میډیم سکول کې کړي وي چې د هغه وخت نه د ژبه په انګریزي راووي، د هغې نه خبر شي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مثبته وایه. د دې نه مخکې د عقیدې تربیت د مور په غېږه کې دی، د اخلاقو تربیت د مور په غېږه کې دی. چې کله د 9 کالو شي بیا ورته د مز وایه، چې کله د 10 کالو شي نو بیا په مز باندې وهه، ړومبی په نرمه په سخته، بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو که چېرې نه ځي د 10 کالو، ځکه چې اوس دې وخت کې بلوغ ته دی نږدې کېږي. بعضې کسان بعضې ماشومان د 12 کالو په عمر کې بالغ شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو 2 صحابه دي، عبدالله ابن عمر ابن عاص او د هغه پلار عمرو ابن عاص. دا عمرو ابن عاص د 12 کالو دغه ځای کې کېنه صاحب مه راځه مخکې، د 12 کالو چې واده یې وکړو زوی پیدا شو، او د هغه نوم دی عبدالله ابن عمر. او عبدالله ابن عمر هغه د پلار او د 12 کالو منځ کې مسافت دی. معلومه شو چې د 12 کالو د هلک هم زوی کېدی شي، لکه څنګه چې جینۍ د 9 کالو هغه بلوغ ته رسیدی شي. عام اوسط د بلوغ عمر هغه 15 کاله دی، لیکن د دې نه مخکې ډېرې بچۍ ډېرې جینکۍ هغه د 12-14 کالو په عمر کې بالغ وي، د واده قابل وي. نو چې کله دی د 10 کالو شي نو اوس دی قریب البلوغ دی، بیا یې وهه په مز باندې، ځکه چې کله دی بالغ شي هغه وخت کې دی په خپله مز کوي، نو دته چې تا مز نه دی ښولی، د مز د فرضیت په باره کې ورته تا نه دي ویلي، دی مز څنګه کوي؟ ځکه مونږ په جوماتونو کې وړو بچو ته قاري صاحب امام د جومات هغه د خلکو ماشومانو ته او بچو ته سبق ښیي. دا ډېر لوی نعمت دی، د دې خلکو تاسو سره ډېر لوی احسان دی. دا ښېګړی تر مرګه پورې یاد ساتي، او چې څه تا نه کېدی شي د هغه سره تعاون کو، ځکه چې هغه دغې ته ناست دی. ستا د بچي ایمان، ستا د بچي د دین، د هغه د اخلاقو، د هغه تربیت ذمهداري چې ستا په اوږو راتله هغه په خپل سره غشتي ده. دا تا ته پکار و چې دا خپل اولاد ته تا ښولی، لیکن هغه یې ښیي، نو دا ډېر لوی احسان. رسول الله صلی الله علیه وسلم خطاب تا ته کړی دی، پلار ته، مروا صبیانکم بالصلاة اذا كانوا ابناء 7 سنین. تاسو خپلو بچو ته امر کوئ د مونځ چې کله د 9 کالو شي، او چې کله د 10 کالو شي نو بیا یې وهئ. وفرقوهم بینهم فی المضاجع، او د دوی بسترې جدا کوي. بعضې کورونو کې د هلک او جینۍ لوی شي، خویندو سره اوده کېږي، یا دورونه په یو کټ کې اوده کېږي. ټیک ته که سړی غریب وي، وس یې نه کېږي، نو د هغې بل صورت انتظام شته، په ځمکه باندې سمولی، په منځ کې چې کوم دی نو ورته تکیه کېده، خو یو ځای په یو بستر باندې 2 مسملو چې کله هغې د 10 کالو شي. دغه وخت کې شیطان هغې خطا کولی شي، دا شی د هغې په اخلاقو باندې، د هغې په عمل باندې غلط اثر غورځوي. یا ځای تنګ دی، په هغې کې ګټونه نه راځي. نو موږ په کراچۍ کې یو مدرسه ما لیدلې وه چې په هغې کې 2 چته 3 چته ګټونه وو. مدرسه وړه وه، طالبان په ګډیرو، نو 2 چت 3 چته ګټونه، یو کټ د پاسه بل کټ د اوسپنې، هغې د پاسه بل کټ، پوړی به وته، هغه آخري کټ ته به طالب لاندې نه ختو. د حفظ ماشومان بیل بیل، هر یو کس جدا جدا کړ، دا ترتیب کېدی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا د کور، ستا د بچو څومره خیال ساتلی. دا الله جل شانه انبیاء کرام دې ته راستي زمونږ د بچو تربیت د بچپن نه کی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو دومره خیال ساتلی دی
چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ابتدا کې د رشتې کتو په وخت کې فرمایي، صحابي ته وایي چې تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاصفر بذات الدين تربت يداك او كما قال عليه الصلاة والسلام. زنانه سره چې نکاح کیږي نو د هغې د مال د وجې نه مال دی ورسره وي، دا مال به دا سړی وي زما کور ته راشي، ځکه چې دا زنانه په کور کې یوازې د پلار یې مړ دی، نور څوک یې نشته، د پلار نه ورته میراث کې هر څه پاتې دي چې زه ورسره واده وکړم دا ټول به زما کور ته راشي. که غار څنګه چې ده د دې وجې ورسره واده کوي. ولجمالها ښایست د وجې نه واده کوي، دا ډېره حسینه ده، د دې غونې بل څوک نشته دی، دا نوجوان دی، دغه وخت کې د حسن باندې نظر دی، د هغې د وجې ورسره نکاح کوي. اگر که د هغې خوی ګندی او اگر که هغه په ګنده کارونو کې ملوث وي حسن پسې ځي. ولحسبها د هغې خانداني شرافت د وجې نه هغې سره نکاح کېږي، دا د اعلی خاندان سره تعلق. یا نن سبا خاندان ته خلک نه ګوري، نن سبا عہدې منصب ته ګوري، پلار یې فلانکی دی، ایم این ای دی، ایم پی ای دی، وزیر دی، دا دی دا دی دا دی، دې ته ګوري. ولدینها او څلورم شی دین دی، بعضې خلک دین ته ګوري، د هغې سره نکاح د دین په وجه کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فاصفر بذات الدین تربت یداک، دین والی کو ترجیح دو تیرے ہاتھ غبار آلود ہوں. لاست خاورشا دینداری ته ترجیح ورک. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا پټی تا ته شیطان خولی د یهودو نصاراو، او ستا په ذهن کې دومره غرق ناسته ده چې ډاکټره به زه خپل زوی ته کوم ځکه چې زما زوی ډاکټر دی، فلانکی به ورته کوم ځکه چې زما زوی داسې دی، هغه سره دا جوړیږي. دا سبق تا ته بل چا خولی، دا د الله او د الله د رسول سبق نه دی. ابتداء رسول الله صلی الله علیه وسلم د بچو د تربیت خیال ساتي. د دې بنیادی وجه دا ده چې زمونږ دا واړه لوی شي بیا زاړم شي پاخم شي، نو دی نه د یهودو د نصاراو څیزونه نوځي، هغه پکې ورځ ته ورځه پخېږي او د اسلام شناخت په دی کې نه. د پیدا کېدو ورځ ورته معلومه وي، هیپي برث ډے. واړه ماشومان چې لوبې کوي نن سبا په لارو کوڅو کې د خولې نه دغه د انګلیش ټکي اوري، هیپي برث ډے هیپي برث ډے. د دې په اسلام کې څه ثبوت نشته، او دغه چې لوبې کوي نو دغه په خپله کې الفاظ وي. حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله نه د خپل اولاد د رسول الله صلی الله علیه وسلم بچي و، څلورې زامن و څلورې لوڼه وې. زامن بلوغ ته نه دي رسېدلي بچي د رسول الله صلی الله علیه وسلم، او لوڼه یې ښځې شوي دي، او د چا کار نه دی منع وکړي. بیا د صحابه کرامو ابوبکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان ذوالنورین ډېر مال ورسره. یو کس دې چېرته وښیي چې په هغې کې بر ډے منو شوی دی چې کله د هغه کال پوره شي د پیدایش نو په هغې کې دا شي، دا د هغه طرف نه راځي، هر څه د هغې شوي، ځکه چې هغه تعلیمګاه چې په کوم کې د ماشوم سبق ویلی دی په هغې کې د دې څیز لکچر دی، د دې تلقین دی، د دې ترغیب دی، نو دی په هماغه کې لوی شي. نوی کال چې نوی کال شروع کېږي، نوی کال د هغې خوشحالیانې وي. دی په دې نه پوهېږي چې زه ژوندی یم، دا د الله جل شانه په ارادې سره ولاړ یم، مسلمان دی. الله جل شانه زما عمر کې اضافه راوسته، الحمدلله. کال هم آغا چې هغه انګریزانو کال دی، شمسی حساب زمونږ هم شته، لیکن جنوری، فروری، مارچ، اپریل دا د انګریزانو حساب دی. او دې حده پورې دی چې بیا د سکول او کالج کې سبق ویونکې اکثر خلک ته وګوره تپوسو که هغه ته اسلامي کال یاد نی، اسلامی کال ورته نه یاد. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذوالحج، دا میاشتې ورته نه یادې. ابتدای ورته نه یاده، انتهای ورته نه یاده. د جنوري فروری تاریخ هر یو سړي ته یاد دی. یو خو وجه د کاروبار ده، بل دا چې هغه دومره راننوتې مونږ کاروبار خو په دې بل تاریخ هم کولی شو. ټیک ته شمسي حساب سره کاروبار کولی شي، لیکن د دې میاشتو دا نمونه او دا ترتیب دا د مسلمانانو نه دی، دا د اغیارو نه راغلی. د دې وجه دی چې د ماشوم خصمانات تربیت په ابتدا کې داسې نه شوی چې دین د هغه په زړه کې او په مزغو کې پیوست شوی. که چېرې د هغه په مزغو په ذهن کې دین پیوست شوی نو دا به کوي، خو دې نه به نفرت کوي، د مجبورۍ نه به کوي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دیندار ته ترجیح ورک، یعنی سړی الګ چې جنۍ ګوري نو دیندارا، او چې جنۍ د پاره خپل لور خور د پاره ته الګ ګوري زلمه ګوري نو هغه هم دیندار. بل حدیث کې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو تقوادار او دیندار کس ستا لور ته ستا خور ته رشته راړي هغه غواړي نو ته ګورې فوراً دې سړي ته دا ورکو، مسلمان دی، متقی دی، پارسا دی، دیندار دی، زر ورته ورکو. که چېرې داسې دی ونه کړل، حدیث مبارک کې راځي د هغې معنا دا ده نو په دې ځمکه کې به یو لوی فساد راشي، او فساد راغلی دی ځکه چې هغه دیندار دی، دا ښځه د هغه کور ته لاړ نو الرجال قوامون علی النساء، نارینه د ښځو نګرانان دي، په ښځو باندې د هغې نګراني ده، هغه ښځه به هم دینداره شي. ښځه خو صنف نازک دی، کمزوري ده، هغه به بالماضی مزبو شروع کړي، د هغې به خبرې اترې سمې شي، د هغې به حیا او پرده سمه شي، مخکې بې پردې اوس بې پرده شي ځکه چې خاوند یې دینداره دی. مخکې بورقه نه په سر وله، اوس بورقه په سر، مخکې به بهر ګرځېده، اوس پې پابندي ولګېده بهر به نه ګرځي. او ټول فساد چې راځي هغه د معصیت نه راځي. په ځمکه کې چې څومره فساد د معصیت او د ګناه د وجې راځي داسې د بل یو څیز د وجې نه راځي. ته د دنیا اسباب ټول اختیار کا، لیکن که چېرې معاشره کې معصیت وي نو په هغې کې به فساد راځي. نو عرض مې دا کولو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو د ماشوم د پیدایش نه مخکې د رشتې کتو په وخت کې فرمایي دا د اولاد دپاره چې کله نیک سړی نارینه نیک دی، زنانه نیکه ده، د هغې په خپله کې عقد نکاح وشوه نو د هغې نه چې اولاد پیدا کېږي هغه به نیکان. حضرت سعید ابن مسیب رحمه الله تابعی دی، ګڼ شمېر صحابه کرامو نه سبق حاصل کړی دی، لوی محدث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم روزې مبارکې سره به د حدیثو درس ورکولو. د زمانې بادشاه عبدالملک ابن مروان یو ځل زوی ته رشته کته، مشر زوی ولید، هغه ته یې رشته کته، تپوس یې وکړو چې مدینه منوره کې زما د زوی سره به کوم یو جنۍ داسې ښایېږي چې هغه ورته وغواړو. بادشاه دیندار و لیکن وو بادشاه، او دغه وخت کې بیا د خلفاو هغه زمانه تېره شوي وه، خامخا په هغې کې څه راتلل، دور د تابعینو دی. نو چا ورته ووایي چې په مدینه منوره کې خو سعید ابن مسیب رحمه الله کره لور د محدث مشهور چې دی، او په حسن و جمال کې هم په هغې ختمه ده، او په هوښیارتیا کې هم په ختمه ده، ذهینه ډېره ده، او هر یو خوبي په هغې کې موجود ده، او ستا د زوی سره دغه جوړي. هغه به د زنانو په ذریعه لیدلي کتلي وي، بیا یې د رشتې دپاره ده. د هغې جنۍ پلار حضرت سعید ابن مسیب ته خبر راواستو چې دا لور ما ته راکړه. بادشاه د طرف نه دعوت رالو، د هغه زمانې بادشاه د دې زمانې بادشاهان جدا دي، هغه بادشاه نن سباوي بادشاه خو رعایا چې کوم دي نو تذلیل کوي. هغه ځای ټایم کې داسې نه شو کوي، د بادشاه ډېر لوی حیثیت نو د بادشاه د طرف نه رشته راله. سعید ابن مسیب فوراً انکار وکړو، ورته ویل چې نه. بیا د درس به ورکولو نو یو طالب و 3 ورځې غایب و، ابو وداع د هغه نوم راځي رحمه الله. 3 ورځې پس په 4مه ورځ رالو. هغه زمانه کې به درس کې مسلسل طالب ناست و غیر حاضري به نه وه. تپوس یې وکړو چې ته خو 3 ورځې نه وې؟ وایي چې صاحب ما تازه واده کړی و، هغه ښځه مې مړه شوه، نو 3 ورځې د هغې په تعزیت کې تجهیز، تکفین، جنازه په دې کې مصروف وم، نو ځکه سبق ته رانلم. نو استاد ورته وایي سعید ابن مسیب چې تا مونږ ته اطلاع را نه که مونږ دې خبر کړی وی نو مونږ هم راغلی. وایي چې صاحب تاسو ته مې تکلیف نه درکول. نو بیا یې ورته وایي چې بل واده خو دې نه دی کتلی. نو هغه سر ټیټ کړو د شرمه، د استاد په مخ کې طالب شرمیږي، شاګرد حیاناک کش نه کوي. نو بیا ورته ووایي چې بل واده خو دې رشته خو دې نه ده کتلې. وایي ما ته اوس څوک راکوي، زه د پلار نه یتیم پاتې شوی او ما سره څه شته دی نه، دغه یو ښځه و هغه لاړه بس. نو دی ورته وایي سعید ابن مسیب چې زما لور ده هغه ما تا ته درکته یې قبوله کړه. هغه په سترګو کې اوښکې رالې.
سکوت اختیار کو، پوه شو چې قبله نو مسجد نبوي کې داسې درس ختم شو، خلک ټول تلو، یو څو کسان ناست و، هغوی راوغوښتل ویې راشئ نکاح تړو، ځکه چې ګواهان ضروري دي. هغوی پکې کېنول، نکاح یې وتړله. دی د خپلې لور د طرف نه چې کوم دی نو وکیل شو، سعید ابن مسیب خپله بچی هغه ته ورکړه، هغه قبوله کړه. دی وایي چې زما په کور کې ټول 2 درهمه یا 3 درهمه، یعنې 2 روپۍ وي یا 3 روپۍ وي. دلته نه چې دی روان دی نو دی وایي په لاره باندې تر کوره چې تلم نو کله د خوشحالۍ چپه په دې زړه راشي او کله د خفګان راشي. د خوشحالۍ چپه خو په دې راشي چې خدای پاک بله ښځه راکړه، او د خفګان چپې دا وي چې زه به د سعید ابن مسیب غوندې د بزرګ او شخصیت او لوی محدث او متقی او پارسا دا لور به زه په کور کې ساتم څنګه؟ زما په کور کې څه دي؟ دی لاړو، روژه یې وه، ماښام کېناستو، روټۍ ته ناست دی، نو یوازې دی په کور کې سړي ټوکړې پرتې وي، هغې راغښتې دي، اوبه دي ورسره او کجوري دي، په هغې باندې روژه ماتوي. او دی خوراک دی، ماښام موزې کړی دی، په دې کې دروازه وټکېده، بهر تیاره راخوره شوي. نو دی ورته دلته نه وایي چې څوک، هغه ورته وایي چې سعید. د سعید ابن المسیب چې دی، مسیب د پلار نوم دی، وایي چې سعید. نو دی وایي ما سوچ کولو چې دا سعید لا څوک دی، ځکه چې سعید ابن مسیب چې و نو هغه کور او جماعت د هغه درس او مصروفیت دومره و چې هغه بهر چرته تلی نه شو د مسجد نبوي نه علاوه. او بیا دغه لوی عظیم شخصیت زما کور ته څنګه راځي؟ نو زما پخوا خاطر کې نه راتله چې دا به زما استاد وي. بیا زه پاڅېدم، ور مې لرې کړو، چې مې لرې کړو نو استاد مې بهر ولاړو. نو دی وایي چې زما خو د ځمکې د خپو د لاندې ځمکه وتښتېده. ما ورته وایي چې صاحب څه خدمت دی چې تاسو رالی؟ ما ته مو مې ویلي زه به راغلی وی، تاسو دومره کړاک وکړو، په دې زړه کې ویم چې دی جوړ بېمانه شوی دی په نکاح باندې. زما په زړه کې دا راځي. نو ما ته وایي چې سحر زما د بچی سره ستا نکاح شوي ده، اوس شپه راغله، ما سوچ کولو چې تم کور کې یوازې او زما لورم یوازې، او نکاح ستاسو شوي ده، هغه ستا ښځه ده، ته خاوند دی. نو ما وی چې هغه تا ته درولم، دا زما شاته ولاړه ده، هغه یې مخکې که پرده کې و سر نخپو پورې بچې د الله جل شانو عبادت او د الله حق ادا کو، الله ناراضه نه کړي. او بیا په هغې پسې د دې خاوند اطاعت کو، د خاوند اطاعت کو. خاوند چې ته څه خبره کوي هغه منه، هغه ته یې ورکړه. دا لویه کیسه ده. وروسته دې بیا چا تپوس وکړو چې تا عبدالملک ابن مروان ته د زویر دپاره ورنه کړه، دې سړي ته دې ورکړه، فقیر ته ولې؟ نو سعید ابن مسیب رحمه الله ورته وایي چې ما د خپلې لور د دینی تربیت کړی، اخلاقی تربیت مې کړی، د عقیدې تربیت مې کړی، د هغې د اصلاح ما ډېر خیال ساتلی و، د بچپن نه تر اوسه پورې. که چېرې دا د بادشاه کور ته تللی وی نو د هغې اخلاق، د هغې دین، د هغې عقیده، هغې کې فرق راتلی شو، په هغې کې غرور او تکبر راتلی شو، ځکه چې 2 خدمتګارې 3 به ترې نه وړاندې وي، 2-3 به ورپسې روانې وي. چا به یې لوپټه اوچته کړي وه، چا به یې څادر اوچت کړی و، خلکو به خدمتونه کول. نو دا خو انسان دی، شیطان به هغه زما هغه هر څه خواري چې کوم دی نو هغه سین ته غورځېدلي وه، نو ما هغه ته ځکه نه ورکوله. او هر یو سړی، بلکې زه د نورو خلکو نه زیات د خپل اولاد په تربیت باندې، په خیر رسولو باندې ډېر زیات خوږمن یم، او زه غواړم چې زما بچی ته خیر ورسي. په دې کې لوی خیر دی. نو زما عزتمندو دا خلکو، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، بل آیت کریمه ده قرآن کریم کې الله پاک فرمایي چې قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامہ، آپ کہہ دیجئے کہ تاوان میں اور بربادی میں اور تباہی میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بھی تباہ کی اور اپنے اولاد کو بھی تباہ کی. آغا خلق بتاوان کی. او دا کتابونو راوړي دي یا حدیث ته یا د بزرګانو مقوله ده، او د دې آیت کریمه سره سمې خوري چې په ورځ د قیامت به سخترین عذاب د هغه سړي وي چې هغه په خپل هم ګمراه شو، اولاد یې ځان سره خراب کو، ګمراه کو. د بچو خیال یې ونه ساتلو په خپل هم.
نو زما عزتمند عرض مې دا کولو چې دا نوي څیزونه چې څومره راځي دا د غلط تربیت د وجې نه راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته هر څه پرېښي چې کله بیا زنانه کې دینداره کې چې اخلاق ښي. دا یاد ساتئ چې د اخلاقو اثر ماشوم د مور نه اخلي، ځکه چې ډومبۍ غېږه او مدرسه او تربیتګاه د ماشوم دپاره د هغه د مور غېږه ده، په هغې کې پروت وي. نو چې مور یې حیاداره وي نو ماشوم جینۍ یې لږ به حیادار وي، او چې مور یې خوش اخلاقه وي نو دا ماشوم به اخلاق ښي. چې مور کې پرده وي نو په دې کې به پرده وي، چې مور کې حیا وي په دې کې به په حیا وي، چې مور کې چالاکي وي زبان دراز وي نو په دې بچیو کې به همدا شیز راځي. دا یو ډومبۍ مدرسه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د پیدا کېدو سره متصل د ماشوم چې پیدا شي نو د کوروالي نه مخکې دعاګانې دي. اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. د کوروالي نه مخکې دا دعا ووایه، یا الله مونږ د شیطان نه وساتې او شیطان نه زمونږ د اولادم بچ کې، چې کوم اولاد تا زمونږ په قسمت کې لیکلی دی دا هم بچ کې. د دې دعا خو یې څه کوي ځکه چې خلکو دین طرف ته پام نشته. داسې واقع ډېرې زیاتې راځي چې زنانه جینۍ په حالت د حیض کې خاوند ته په ډولۍ کې لاړه او دې خاوند ورسره د حیض په حالت کې کوروالی وکړ، او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حرام دي. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي ویسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتی یطهرن. یہ لوگ تم سے حالت حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ انتہائی نجس جگہ ہے، نجس چیز ہے، او تاسو د خپلو ښځو نه لرې اوسئ دې ټیم کې. دې دا تپوس نه کوي، مور او پلار دا خیال نه ساتي چې موږ د خپل بچی دې کور ته ورکو، دا نیټه موږ کیدو نو موږ داسې نیټه ایښې ده چې دا پاکه ده. دا نیټه خو به دې دپاره وه، او په دې کې به د زنانه د بچی د کور د هغې د مور او د خویندو د هغې د خیال به ساتل شو چې هغې به کومه نیټه مقرر کړه نو هغه به وه، او د دې وجې نه وه چې دا جینۍ پاکه لاړه شي خاوند. د دې خبرو خیال خلک نه ساتي. دعا خو یې لا څه کوي چې په داسې حالت کې کوم اولاد پیدا کېږي نو د هغې اولاد حالت بسي ښه چې پیدا شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د ماشوم د پیدا کېدو سره تحنیک به رسول الله صلی الله علیه وسلم کول. فرض او واجب نه دی، لیکن ته وی چې زما اولاد دی نیک نو چې ته بزرگ ته بوزه چې ستا په نظر کې نیک متقی پارسا شخصیت وي هغه ته بوزه چې هغې تحنیک وکړي. تحنیک دا دی چې خوله کې به هغه کجوره یا چې کجوره نه بل یو شی والي او هغه لونده کجوره توکاڼو سره هغه به د ماشوم په خوله کې تالو سره ونښلی، یا به هغه بزرگ شخصیت لغونې لهړې د خولې نه د ماشوم په خوله کې توکي. دا دې دپاره چې د هغې اثر لاړ شي د هر یو څیز اثر وي. هغه اثرات دې ټایم کې د ماشوم ډېر زر جذب کوي، ځکه کوم کور کې چې ژبه پښتو ویلی کېږي نو په هغې کې چې ماشوم څنګه شروع کوي الفاظ نو پښتو وایي، ولې دا یې مخکې نه په دې نقش په دې مضغو باندې نقش شوي دي په زړه باندې دا ټکي، ځکه یې هغه شروع کړي. دغسې هر یو شی هغه نوټ کوي او هغه نقش کوي. حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې زما ورور پیدا شو د ام سلیم بچی، ما ته مور په وڼي کې ونغستو او راته وی چې دوکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې بوځه او کجوره ځان سره واله چې تحنیک یې وکړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یې راوستو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه وخت کې اوښانو سره مصروف و، د صدقې اوښانو په هغې باندې نښې لګولې، په لاس کې هغه آله وه د داغ او هغه کار یې پرېښو او ما ته یې وی چې کجوره دې راوړې ده. ما وی چې یا رسول الله کجوره مې راوړې ده، ویې راکړه. نو کجوره یې تحنیک وکړو، په خوله کې ورته واچولو، نوم یې پې عبدالله کېښو چې څنګه یې کجوره توکو ورته په خوله کې نو ماشوم پې خوله واله وی انصاري دی که نه کجوره یې ډېره خوښه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر مهربان و، رؤوف و کریم. نو دا چې کله ماشوم په دې انداز لویږي بیا به چې نوم کېږي نوم به پخه کېږي. اوس په نوم کې خلکو دا رویه اختیار کړې ده چې کوم نوم نی نو هغه پې باندې کېدي. جبرائیل ته خبره ورسېده، جبرائیل ته او میکائیل ته ځمکې هغه نومونه ټول ختم شول، اوس په اسمان کې ګرځي. نو سبا به اسرائیل هم بېخی پې باندې، اسرافیل نوم به هم بېخی،
ملائکه دا نوم په باندې کیږي. حالانکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه یو ماشوم رااله وی د دې څه نوم دی؟ وی بره نوم په بدل کوي، زینب نوم شو د دې. ځکه بره معنی ده نیکه، ډیره نیکه. نو دا خو دعوه ده او پته لګی نه چې دا ماشوم به څه کوي، څه عمل به کوي. نو دعوه شته دی، دلیل شاته نشته دی. نو د دې نوم په ځای په بل نوم کیږي، نو زینب کیو. او ته په نوم څه کیږي؟ ملائکه. او بیا د هغې تربیت ته په کوم انداز باندې کې چې دا لویه شي، پیغله شوه، د دې په سر باندې لوپټه څوک نه ویني، او نوم یې دی ملائک. نومونه هغه کیدي یا داسې نومونه کیدي چې هغه په موبایل کې په سکرین باندې د بهر نه راځي، په سوشل میډیا باندې. هغه د هندوانو نومونه دا تپوس نه کوي، خو چې نوم ناشنا دی نو هغه کیدي. نو نوم په ماشوم باندې الګ ته کې جینۍ ده، یا د صحابه او صحابیاتو نومونه کې خل پکاري، یا د انبیاء کرام نومونه کې خل پکاري، او یا بیا داسې نوم کې خل پکاري چې د هغې معنا مزیداري. یو حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې محبوب ترین نومونه په نومونو کې چې الله جل شانه ته ډېر خوښ دي هغه عبدالله او عبدالرحمن. بیا د ماشوم عقیقه وکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې عقیقه وکړې نو د سره چې څومره ګن بلا انختي د هغه لرې شي، د شیطان هغه اثرات ختم شي. او په حقیقه کې دا نوم کې خلو سره چیلی حلالول دي چې وس د چا کېږي چینی نو یو دی حلال کړي، چې دا وس نی نو دا دې نه وي څه د صدقه کړي د الله په نوم باندې. د سر ویښته دې کل کې د سر ویښتو برابر سپین زر د فقیر ته او مسکین ته ورکړي چې څوک ډېر غریب وي، او د سر ویښته دې پرېږدي. بعضې خلک وایي چې ساړه دی انتظام یې ته وکړه، نن سبا خواري او شیشته دی. دا ساړه خو پخوا مو او دا شی د مخکې نه را روان دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې او د هغې نه پس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپلو نوسو د حسن او حسین عقیقه کړي ده او په خپله یې کړي ده، او چې کوم څاروي حلال کړي نو هغه هم په خپل خرچ باندې حلال کړي. بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو د سر ویښته کلول په هغې کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د یهودو سره مشابهت مکو. نن سبا د هلکانو په سر باندې ویښته وګورئ مختلف سټایلونه، او دا پکې ډېر زیات شو چې بعضې ځای کې ویښته صفا دي، بعضې ځای کې اوږده دي، یا یې د سر په منځ باندې اوږده ویښته پرېښي او یا یې په مخ کې پرېښي یا یې شاته پرېښي او غیر چاپېر چې کوم دی نو هغه یې حل کړی او دې ته قضا وایي. په حدیثو کې صحاح روایاتو کې د دې ممانعت راغلی، دا حرام دي چې د ماشوم په سر باندې بعضې ویښته لوی پرېږدي او بعضې کم کې، دا حرام دي. نهى عن القضا، او قضا دې ته ویلی کېږي چې بعضې ځای کې سر حلق کې او بعضې ځای کې پرېږدي. او ظاهر ده چې د هر یو عمل اثر په هغې هلک باندې کېږي، که دا بچی دی په ده باندې اثر کېږي، چې لوشي دی بیا په خپله کوي، او چې کله وړوکی نو مور او پلار ورسره دغه کیسې کوي. عموما واړه ماشومان د هغوی سره دغه ترتیب نن سبا کېږي. دې مور او پلار ته دا پته نشته دی چې زمونږ دین د دې په باره کې څه وایي، خو نه، د بهر نه یو فیشن دی راغلی دی هغه کوي. او نایانو په خپل دکانونو باندې چې کوم دی نو دا لګولي، دغه نایي برابر په دې ګناه کې دی سره شریک دی، ځکه چې کوي یې دی د په لاس باندې کېږي. او د بچي مور او پلار په دې ګناه کې شریک دی، د بچي سره بچی خو لا مکلف نه دی، لیکن په دا اثر کېږي چې کله د بلوغ ته ورسېږي د ده نه به ښه خبره او ښه کار او ښه اخلاق نه ویني بیا، ځکه چې ګیر چاپېر ماحول او سوسایټي د هغه داسې وه چې ټول ګډې وډې. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیم په باره کې فرمایي، دا یاد ساتئ چې تعلیم نه مراد د دین تعلیم دی، عقیده ده. د دنیا تعلیم که څوک په اولاد باندې کوي نو هغه ټیک ده، لیکن د دنیا تعلیم په باندې اله وکړه چې د هغه عقیده دینی، د هغه اخلاق، د هغه د دین بنیادي څیزونه هغه دومره مضبوط کې چې چرته کې دی د دین خلاف خبره اوري چې په هغه باندې دومره بده لګي لکه د ټوپک ګولۍ، داسې به بده لګي. اوس د دې نه پس په ده باندې ته دنیا ووایه، ډاکټر دې جوړ شي، ضرورت دی قوم ته، انجینیر دې جوړ شي، جهاز دې الوځي، پایلټ دې جوړ شي. دا څیزونه په تعلیم نه بغیر هم کېږي، لیکن که چېرې دا وشو نو ټیک شو. لیکن د دین خیال اول ساته. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي تاسو ته دې خبرې اجازت اسشته دی، لیکن قرآن پاک کې وایي بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم ہو کہ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو. که چرته پخوا به په دې سکولونو کې د قرآن پاک د ناظرې انتظام تر 5مه پورې و، ما ته یاد دي زمونږ د 5م په کلاس کې سپارې پرتې وې
الف لام میم سپاره، سیقول سپاره، تلک الرسل سپاره، یو سپاره نه به الف بلې تش یو به ختم شي. دا ترتیب په جماعت کې او په سکول کې بم اسلامیات به لازمي او هغه مضامین به پکې چې هغه د دین سره سره واقف کیږي، هغه هم لګو د دنیا په مقابله کې، لیکن د نن زمانه په مقابله کې غړیرو. نن سبا خو دین مهر کړی دی، خپل جبم هیر شو. نو عرض می دا کول زما عزتمندو چې قرآن پاک کې الله پاک فرمایي قو انفسکم و اهلیکم نارا، خپل ځان او خپل اهل و عیال چې ستا زیر دستی په کور کې هغوی د اور نه بچ کور کې چې کینې ښځې سره داسې خبرې کو چې د الله جل شانو محبت د هغې په زړه کې پیدا شي، هغه یو کار غلط کوي نو د هغې نه یې منې کا. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه امیر المؤمنین دی، رسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم حیات مبارک کې چې کله دا آیت نازل شو، پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې چې څومره وحی د قرآن پاک نازل شو، بیا به صحابو ته واورل دا د آیات نازل شوي دي. دا آیات چې نازل شو نو عمر صاحب راغله ورته وایي چې یا رسول الله په دې خو پوه شو قو انفسکم چې خپل ځانونه د اور نه وساتئ، لیکن و اهلیکم الله پاک فرمایي نو ټبر به مونږ د اور نه څنګه بچ کوو، خپل ځان به بچ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې تا ته الله جل شانه د کوم کار امر کړی دی چې دا کو، نو کور والا ته مو وایي چې دا کوئ. مس پتا باندې فرض دی نو هغوی ته م وایي چې مس کوئ، بلکې روزانه د مس په وخت کې هغوی ته وایي چې د مس وخت دی، چې هغوی د شغل او د مشغولیت او د کور د کارونو د مصروفیت د وجې نه د مس وخت یې خطا نشي. او تا ته الله جل شانه ویلی دی چې زکات فرض دی، هغوی ته م وایي چې زکات فرض دی، کالی د سره شته دی زکات ورکو. تا باندې خدای پاک روژه فرض کړي دی، هغوی ته م وایي چې روژه فرض ده. په تا باندې حج فرض دی، هغوی سره دومره مال شته دی چې حج ته تللی راتلی شي، هغوی ته م وایي چې په تا باندې حج فرض دی. بعضې خلک پکې انې بانې یو سو بل دا، او چې کومو کارونه ته الله جل شانه منې کړی او هغوی په هغه کار کې ویني چې دا کوي، نو هغوی ته وایه چې دا کار مه کوئ. نو چې ته کله داسې کې معروف کار هغوی ته امر کې او د منکر نه منې کې، نو دا تا خپل اهل و عیال د جهنم نه بچ کړي. دا طریقه و د رسول الله صلی الله علیه وسلم. اوس بعضې دیندار خلک داسې دي چې هغه ته په کور کې د 2 رکعاتو د مس کولو ځای او موقع نه میلاویږي، ځکه چې د کور ماحول داسې دی چې په هغې کې ټول په سر باندې سرتور ګرځي زنانه، او هر طرف ته تصویران دي، مختلف څیزونه دي، بوتان دي، په هغې کې د 2 رکعاته نشي کولی. بعضې وروڼه چې موږ تپوس وکړو دینداره جماعت تراشي په دې وجه باندې چې کور کې مونځ نشم کولی، یا د واده او د غم په موقع باندې چې څومره رسم و رواج خبرې دي رواجي د زنانو، ټول په هغې باندې عمل دی روان دی، ځکه چې دی د خپل دین د خبر نه. د ستا ذمهداري ده چې په خپل هم ځان خبر کې او خپل اهل و عیال هم خبر کې وغی بچ کې. به هر حال د اولاد تربیت دا د مور او پلار په ذمه دي، او دا ظلم نه دی چې تا خپل بچی سکول ته وانستولو، دا ظلم دی چې تا خپل بچی ته اسلامی عقیده ونښوله، د دین احکام دی ورته ونښول، تربیت دی د هغه ونکړو، ښکلي اخلاق دی ورته ونښول. که تا په هغه باندې هغه ته د سکول دروازه هم نیښولي، دا دی ورته وښول. نن سبا معاشره داسې ده چې چا سکول نه دی لیدلی هغه هم په انګلیش پوهېږي، ځکه چې موبایل نه څه پاتې نه شو، په هغې کې هر یو شي. نو دا به خپله زده کړي په معاشره کې، لیکن هغه شی ړومبی دی. او که چېرې خامخا ورته خیر نو ټیک ته هغه وښایي، هغه ضروریات دي. نن سبا ضرورت شته، د ډاکټر ضرورت شته، د یو څیز شته، د بل څیز شته، لیکن دین اول که مقدم که په دنیا باندې د دین تعلیم اول ورک، چې دی ډاکټر وي ښه انجینیر وي. زموږ سره نږدې په اسلامیه کالج کې مولانا اشرف صاحب رحمه الله هغه تیر شوی دی، پروفیسر او په خپو باندې معذور و. د هغه په صحبت کې چې کوم کسان ناست دي هغه هغوی لیدلی دی، لیکن هغه د بیعت او د طریقت په لار باندې دومره پروفیسران لیکچرران هغه د دین لارې ته راوړولی دي چې ښه نیکان خلک تی جوړ شوي. د دنیا کارم کو او د دین کار ته په آخرت باندې ترجیح ورکو. الله جل شانه دې موږ د پخو خبرو د عمل توفیق راکړي، او الله پاک باندې معاشره کې چې څومره بدۍ دي
الله پاک دې اصلاح او فرمایي دا د خدای ختمي کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.